دیر پا فاسح انداز دی کرو بیان د قرآن تفسیرا اللہ دی ایخی دی پا جبا عجیب تاثیرا دیر پا فاسح انداز دی کرو بیان د قرآن تفسیرا اللہ دی ایخی دی پا جبا عجیب تاثیرا فائدہ دی عام و خاصتا رسی شملتا قربانا فائدہ دی عام و خاصتا رسی شملتا قربانا ابو یحییٰ الشیخ حمید الرحمن ابو یحییٰ الشیخ حمید الرحمن حمید الرحمن ابو حامد بنگشتا ډیر ډیر خدمتونه کوي ضیاء الرحمن فاروقی ستاسو ډیر نشرونه کوي ابو حامد بنگشتا ډیر ډیر خدمتونه کوي ضیاء الرحمن فاروقی ستاسو ډیر نشرونه کوي پترانم بدی تلستا یما فیاض الرحمن پترانم بدی تلستا یما فیاض الرحمن ابو یحییٰ الشیخ حمید الرحمن ابو یحییٰ الشیخ حمید الرحمن سورة الفجر ترتیب عثمانی نهاتیم نمبر صورت تے و ترتیب نزولی چلے دا صورت لسم نمبر صورت تے نازل دے رست دا صورت اللیلنا کلمات دے صورت چلے یوصلو نه دیشتی حروف دے صورت چلے 590 دی بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر قسم دی پس بید ہر سبابان دے اللہ وی والفجر مانا قسم دی پس بید ہر سبابان دے یعنی سبای د هر ورځ باندې مې د قسم وی الله وی وليال نو قسم مې دی پشپو باندې 10 په لسو شپو باندې بعض مفسرین مراد د لسو شپونه اخیری د رمضان د لس شپې دي د رمضان المبارک اخیری لشپې علت د قسم دا دی چې پدې کې ليله القدر راځي ځکه الله تبارک وتعالى قسم کوي پدې باندې الله چې په کوم شی باندې قسم خوري هغه شی اهتمام د شان لري نو پدې کې ليله القدر ده ځکه الله قسم خوري یا مراد تلس شپنا وليال قسم دي په شپو باندې 10 په لسو باندې مراد تنا مجاهد سے او ضحاک او سودی او قلبی سے و مراد تنا اولی لس ورځ د ذل حجه لو اختر میاشت ده علت د قسم ده چې پدې کې عرفه ده عرفه راځي یا مراد تنا بعض مفسرین و چې لس شپې اول د محرم دي علت د قسم دار پدې کې لسمه د عاشورې ده یا مراد تنا لسپی منځنه د شعبان علت د قسم دار چې پدې کې 15 د شعبان ده والفجر قسم دې په سبیدار سبا باندې وليال نو پشپو باندې 10 په لسو باندې دا کوم چې بیان شو والشفع او قسم دې پر جف باندې الله والوتر او پتاق باندې مراد د جف نه بعض مفسرین وایي چې سلور منځونه چې دا جف دي او دا یو منځ چې د ماخام منځ دا طاق دی په دې باندې مې قسم الله وایي یا مراد د جف نه مخلوق دی چې الله وخلقناکم ازواجا ما تاسو پیدا کړي جوړه جوړه جف مراد تینا مؤنث او ذکر شو نرینه او زنانه جف او مراد د طاق نه الله دی نو والشفع قسم دې په جف باندې والوتر او په طاق باندې والليل او قسم دې پشپ باندې اذا يسكل چې زرازي جواب قسم مقدر ده لا يعذبن خامخ پتاه کی سرا دې کا پدې شي زونه مې دی قسم دې کا خامخ پتاه کی سرا دې کافرانو ته عذاب ورکول شي هل فی ذلک ایاشتره پدې ذکر شوی سيزونو کې قسم لذي حجر الذي عقل د پاره د خواندانو د عقلونو او شته اوس الله ما دومره شیزونو باندې قسم وکړلو الله په دومره شیزونو باندې قسم کوي مونږ پوهیو چې وګوره مخکینه امت نافرمانی وکړه ګناهونه وکړل کفر وکړل نو هغه ما تبا کړل
نو تاسو مهم ز تبا کوم او ګراغي مضبوط قومونه وو ایمان رونړو تبا مې کو قوت والاو نو علم ترى آیا ندی کتلی تا یا ندی رسیدل علم ستا کیف فعل سرنګ کار کړو الله تبارک وتعالى ربک ربستا اهل مکه ته دباو دې دومره مضبوط قوم ما هلاک کړي تاسو هم هلاک کوم ګورې سم شي کیف فعل سرنګ کار کړو ربک ربستا بعادن فعادیانو باندې عادیان دو یو اولا اول عادیان چې و ارم دویم ثانی عادیان اولا عادیان اول عادیان خپل نیکه ته منسوبو چې ارمو بعادن فعادیان و ارم ذات العماد چې ارمو ذات العماد ارم منا چې اهل د ارم د دې د زې چې د نیکه د دې د نیکه نوم ارمو بیا د زې د نیکه په نوم باندې منسوب کو د نیکه نامه یې پکې خدا په دې زی باندې ارم چې اهل د ارمو ذات العماد چې خواندان د قوت یا ذات العماد معنا چې خواندان د اوګد تنی د دی وی سترو په شانتیو یا ذات القوه چې خواندان د قوت التي غادر لم يخلق چې نه پیدا کړی شوی مثلها په مثل د عادیانو په قوت کې فی البلاد په خاریه کې دومره مضبوط خلق الله و ما هلاک کړل دي مکیوالو ته دباو ورک تاسو داغي په مقابله کې څه شی نافرمانی کوي تاسو بم هلاک کم سم شي دارنګ علم تر کیف فعل ولګو دي سرهم سرنګ کار کړو الله تبارک وتعالى وثمودیانو سلام الذين غسمودیان جابوا چې غس کول به ما تول به الصخره کانو لرا بالوادي په وادي قرا کې د غره په لمنو کې د غرونو به کنستل او غارونه به جوړول مضبوط کورونه به پکې جوړول هغه ما هلاک کوي داغي په مقابله کې تاسو شې دومره مضبوط قوم چې غرونه ما تول وفرعون لم ترى ان د کتلتا کیف فعل سرنګ کار کړو فرعون سره ذل اوتاد چې خاوند د بادشاہي محکمه یا ذل اوتاد معنا چې خاوند د میخونو دومره ظالم او چې خلکو کې میخونه ټکوال هغه سره ما سو کو غرق مې کو سم شي دباو دې پدې کې هم الذين دا ټول غډلې توغو چې سرکشي کړي وا فل بلاد په خاریو کې فاکثرو په زیات کړي دي فيها په دغه مکه کې فسادونه ګناهونه فصب پس راتو اکڑا یعنی نازل اکڑا علیہم پدی باندې ربک ربستا صوت عذاب منا قمچینا چابک ته لکی چابک دا عذاب اشاره دې ته وشړه کې ورته ورکړه ان ربک یقینا ربستا چې لبل مرصاد خامخاده په بندرګاه یعنی مرچرګاه باندې په زید انتظار مطلب دا دی هر وخت چې زی دی رب تبرازي رب تبورزي یو ورځ اوس انسان نه شکایت کوي نه شکر انسان چې کله غریب کم او کله مالدار کم بیا سوې الله وي دا نه شکر انسان فاما الانسان بس هر چې انسان دې دا نه شکر اذا مبتلاه کله چې اوس ما یعنی امتحان او کی پدې باندې رب ددا پنعمتونو سرا فاکرمه عزت من کی دلرا ونعمه او نعمتونو ور کی دلرا یعنی مال اولاد باندې عزت من کې او نعمتونه ورکی دلرا فیقول پس وی بدانا شکر انسان ربي رب زما چې اکرمن عزت من ک مال را زخ لایق د دی او بس زلایق د دی او زکه عزت من ک مال را واما اذا مبتلاه کل چیز الله اذا په وخت کې مبتلاه وزما يم دلرا بالفقر په فقر باندې امتحان په حکم دینا شکر باندې فقيري پراشي د مال دولت تنه وخلم غریب شي يعني فقدر يضيق تنشي عليه پدبان رزق ددا فيقول پسويدا نا شکر انسان ربي رب زما چې اهانا من اذلني سپک مال را بالفقر په فقر باندې زخه سم سپکم رب کریم جواب کې کلا هرگز د سینه لا يقول مثل ذلك ندی وي په مثل دنه دانا شکر انسان داسې نه وي چې رب مال سپک کو بس عزت من کنا
کلا ارگز دسینا دا بل لا تکرمون الیتیم بلکې تاسو الله وی اوس ورته تاسو خپل سکارونه کړی دي ته چې الله مال ذلیل ک ته تعالی مال دولت درکړه تا فقیر له چرته مال ورکړی دی د مسکین عزت دې کړی دی په دې مال محبت کې لګیاوي مال دې جمع کول او مال سره دې مینه کوله آخرت دې در نه هیرو یو ورځ به داسې راشي د هر څه به درنه ختم شي مالدار انسانه په دې کې لږ سوچ او فکر وکړه لا تکرمون الیتیم بلکې تاسو عزت نه کوئ د یتیم نه یتیم عزت نه کوئ ولا تحاضون او بل تیزوالی نه کوئ تاسو بل لرا على طعام المسكين په طعام د مسکین باندې صدقه او خیرات باندې خپل خود وس نشته غریبي بلم نتیزه بل عیب در کې دا وي وتاكلون التراث او خړل بم تاسو التراث المیراث میراث لرا مړی مال لرا د خور او د لور مالا برخه هغه به خړل اکلن په خړلو سره لمن معنا کثیرا ډیرا اثر کې لم په معنا د جمع سره راځي جمعا په جمع سره یعنی بین الحلال والحرام حلال او حرام بم نکتل او خړل بما مال په خړلو سره کثیرا ډیر لمن کثیرا ډیر وتحبون المال محبت کولو تاسو المال مال سره حبا په محبت کولو حبا په محبت من جمن کثیرا ډیر محبت مو کوله کلا رب کریم فرمای هرگز دسنه ده یا کلا من لا يفعلون ما يؤمرون دي نکه غس چې دي ته امر کولای شي کلا لا يفعلون ما يؤمرون دي نکه غس چې دي ته امر کولای شي یا کلا من حق خبر ده اذا دکت الارض کله چې زره زره کړي شي الارض زمکه مات کړي شي دکن په زره زره دکن دکا په زره زره کولو سره په ماتولو سره مرتين بعد مرتين وجاء ربك راشي ربك ربستا يعني حضور قهري وکړي یا نخانه درفستا راشي حسن سيبوي جاء امره راشي امر درفستا وقضاه فیصله درفستا حشر میدان ته والملك راشي ملائک فرشتگان صفا صف سوديرم وجيء او راتلو کړي شي یومئذ په دغه ورځ باندې بجهنم جهنم باندې او یا زره کړي بد جهنم هر کړي سره باویا زره فرشتي نه ختی راکاږي بد جهنم لرا سم بغړمبي کی دا جهنم یومئذ په دغه ورځ باندې چې کله جهنم راشي يتذكروا یاد بشي انسان ته ګناهونه خپل نقصانات ورته یا پوي بشي انسان يتذكر الانسان وان له الذكرى اي من اين له الذكرى كم زينبوي دلرا نصيحت بیا په دغه ورځ باندې يقول وي بدا انسان يا ليتني افسوس هلاکت مالرا اي ارمان قدمت چې وړاندې کړې ما په دنیا کې اعمال نیک اعمال لحياتي لحيات هذه د دې ژوندۍ د پاره د آخرت د پاره رب کریم فرمایي فيومئذ پدورز باندې لا يعذب عذاب ورنکی عذابه منا كعذابه پشانت د عذاب د الله تبارک وتعالى احد يوكس یعنی الله چې څنګه عذاب ورکوي بل هیڅوک داسې عذاب نشي ورکولای په دغه ورځ باندې ولا يثق تړل بونکړي یو کس وثاقه كوثاقه پشانت د تړلو د الله تبارک وتعالى احد يوكس عذاب بم داسې ورنکي وګوره د دنیا په جیلونو کې چې څومره جیل خانه دي سوزول پکشته نه نشته د الله جیل خانه داسې جیل خانه د ګوره سوزي دي داسې څوک عذاب به هیڅ ورنکي په زنجیرونو باندې تړل څنګه چې الله تبارک وتعالى تړي دي کافرانو نه هیڅوک به دغه سي تړل نه کی یا ایتها النفس د ځن کدن په وخت کې نیک صالح انسان ته د بشارت زیری ورکول شي رب کریم به ورته عند الموت یا کله چې د قبرونو نوځي یا کله چې رب دربار ته ودرېږي ورته یا ایتها النفس ای نفس المطمئنه مطمئن نفس هغه چې آرام نیون کې په ذکر باندې لکه بل ذکر الا بذکر الله تطمئن القلوب په ذکر د الله باندې مطمئن کیږي د زړونه ورته وای چې نفس مطمئنه
یا هغه نفس مطمئنه په ذکر باندې یا په شکر باندې چې نعمتونو باندې تا شکر وستلو او په تکالیفو باندې تا صبر کولو. ارجع واپس شه د دنیا نه الی ربک ربتا راضیه پالکون ستا کې چې راضي به د الله په نعمتونو باندې مرضیه راضي کړي شی به الله به هم در ناراضي وي. فادخلی داخل شه نفسا فی عباد زما په بندگانو کې نیکو بندگانو کې داخل شه. وادخلی او داخل شه جنتی جنت زما ته. ډیر په فصیح انداز دې کړو بیان د قرآن تفسیر الله دې خدای په ژبه عجیب تاثیر. ډیر په فصیح انداز دې کړو بیان د قرآن تفسیر الله دې خدای په ژبه عجیب تاثیر. فائدہ دی عام و خاص رسی شملتا قربانا فائدہ دی عام و خاص رسی شملتا قربانا. ابو یحییٰ الشیخ حمید الرحمن ابو یحییٰ الشیخ حمید الرحمن حمید الرحمن. ابو حامد بنگشتا ډیر خدمتونه کوي. ضیاء الرحمن فاروقی ستاسو ډیر نشرونه کوي. ابو حامد بنگشتا ډیر خدمتونه کوي.